هغه توبه وباسي نو د دغه انسان سره الله پاک هغه محبت کوي د توبه وستونکي سره الله پاک هغه محبت ساتي الله پاک هغه قرآن مجید کې فرمایي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله پاک د توبه وستونکي سره هغه مینه کوي یو سړی هغه توبه وباسي دا خو هغه د خپل ګناهونو هغه بخشش دی لیکن د الله پاک د طرف نه هغه احسان د دې بنده لپاره دا چې الله پاک د بنده سره هغه مینه کوي محبت کوي او حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي التائب حبیب الله توبه وستونکي دا د الله پاک دوست دی الله پاک د سره محبت کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو کس و هغه به ګانې بجانې ویلې کافر و او په دې سره به هغه ځان له دې نه هغه دنیاوي رزق وغیره هغه ګټلو دا د هغه پیشه وه نو ژوند کې کله چې دی په ځوانۍ کې و نو دته به ډېر خلک هغه راغونډېدل او د ده دا ګانې بجانې دا وایي چې دی نه هغه اورېدلې د دې نه به یې خوند او لذت هغه حاصلولو او د دغې سړي دی نه هغه د معاش ذریعه هغه هم دغه وه خو لیکن کله چې دغه سړی هغه بوډا شو د خولې نه یې غاښونه هغه وختل اواز یې هغه کمزوری شو بیا به یې نه ګانې بجانې ویلی شوې نه به یې هغه محفلونه هغه سجاوالی شو نو هغه خلک هغه چې دی نه هغه د ده د خوا نه هغه لاړل بیا به ده ته هغه څوک نه کېناستل د ده د معاش چې کومه ذریعه وه هغه ختمه شوله د دغه شان چې دی نه هغه پاتې شو د دې نه بعد هغه د ده مشغله دا جوړه شوه په یو پسې به هغه تللو پېژنګلو والا کسان بل پسې به هغه تللو د هغوی به لکه د خپل طرف نه هغه څه ورکړل په هغې باندې به ده چې دی نه هغه وخت تېرو څه موده دغه طریقه کار هغه چلېدو چې د بوډاوالي به دغې دور کې به دی هغه هغې خلکو خواته تللو کوم چې به دی پېژندلو په ځوانۍ کې به د ده محفلونو ته راتلل او کېناستل به نو څه وخت خو دغه سلسله جاري وه خو یو وخت داسې راغی چې هغه خلک هم د ده نه تنګ راغلل او بیا به هغو ته لسنه ورکول نو دی خو بوډا و اوس هغه مشغله نشته دی د معاش هېڅ ذریعه هغه نه وه وږی تږی ناست دی ډېر زیات خفه شو چې وګوره دا هغه خلک دي چې په ځوانۍ کې به د دې لپاره ما محفل سجاو کو د دې خلکو به اوازونه کول او دغه چې دی نو زما د معاش ذریعه وه لیکن نن زه بوډا شو اواز مې هغه خراب شو دغه خلک زما نه هغه لاړل نن چې دی نو هغه زه یوازې دغه شان ناست یم انتهایي خفه دی جنت البقیع ته لاړو مقبرې ته لاړو قبرستان ته هغه لاړو هلته چې دی نه هغه د قبرونو په منځ کې ناست دی جاړي انتهایي خفه دی د خفګان په دغې وخت کې د دغې ژړا په دې وخت کې دی الله پاک ته توبه وباسي ای الله کله چې د ځوانۍ هغه وخت و دغه خلکو دپاره ما ګانې بجانې ویلی دی خپل آخرت مې هغه تباه کړی دی لیکن نن هغه خلک دی هغوی زه ټکراو کړی یم ای الله په دغې ځوانۍ کې خو زه ستا طرف ته هغه نه یم راغلی لیکن نن انتهایي محتاج یم نن انتهایي مجبوره یم ستا درد چې دی نه هغه راغلی یم ستا په در کې چې دی نه هغه د توبې یو څو کلمات هغه ویل غواړم ستا در کې نن توبه ویستل چې دی نه هغه غواړم زما ګناهونه انتهایي زیات دي لیکن ته غفور رحیم ذات یې خپل رب ته چې دی نه هغه ژړا کوي فریاد کوي په دغه وخت کې چې دی نه هغه په ده باندې خوب غالب راځي دی اوده کېږي دی چې دی نه هغه د خوب نه راپاسي دی ګوري امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه را روان دی په سر باندې هغه د خوراک سامان چې دی نه هغه راغستلی دی روټۍ چې دی نه هغه راغستلې ده په سر له پاسې هغه یې ښودلې ده دی انتهایي ویرېدو چې امیر المؤمنین خو داسې قسمه خلکو ته هغه کوړې ورکوي دورې ورکوي نن چې دی نه هغه زما خیر نشته زما طرف ته هغه را روان دی عمر رضی الله تعالی عنه چې کله راغی د ده خواته هغه روټۍ یې د سر نه راوغستله او ده ته چې دی نه هغه کېښودله او ده ته وایي د غرمې دا وخت و ما قیلوله کوله زما سترګې چې دی نه هغه پټې شوې زه یو خوب وینم ما ته به خوب کې یو اواز راځي په پلانکۍ ځای کې په پلانکۍ مقبره کې په جنت البقیع کې د الله پاک د طرف نه ما ته اواز راځي زما یو دوست زما یو بنده
یو وږی بنده هلته ناست دی لاړ شه هغه له روټۍ چې دی نه هغه ویسه 22 لاک مربع میل د هغه بادشاهت دی خلافت دی لیکن نن هغه ځي او بیا ورته وایي دا روټۍ مې په سر باندې ځکه کېښودله چې ته د الله پاک دوست یې او د الله پاک دوست چې دی نه هغه روټۍ زه په لاسو کې داسې نشم وړلی زه په سر باندې چې دی نه هغه ږدم نن امیر المؤمنین ته هغه حکم کېږي د الله پاک د طرف نه او هغه کس ته چې ټول عمر یې هغه ګانې بجانې ویلي دي ټول عمر هغه محفلونه سجاو کړی دي ټول عمر د رب په نافرمانۍ کې هغه تیر کړی دی لیکن کله چې خپل رب ته هغه توبه وویستله رب چې دی نو هغه د وخت امیر المؤمنین ته هغه حکم کوي چې لاړ شه هغه له روټۍ ویسه کله چې هغه دا خبرې واورېدې امیر المؤمنین چې د الله پاک د طرف نه حکم راځي چې زما دوست هغه وږی دی هغه له روټۍ ویسه نو هغه دومره وژړل چې د هغې ژړا د وجې نه په هغه ځای کې هغه وفات شو نو په داسې حال کې هغه له دنیا نه لاړو نو توبه ویستونکي د دې سره الله پاک مینه کوي څوک چې توبه وباسي الله پاک ته دا د الله پاک هغه دوستان دي دا د الله پاک هغه محبین دي محبت ورسره کوي الله پاک دا دویمه فایده درېیمه فایده چې څوک توبه وباسي په دې باندې الله پاک خوشحالېږي یعنې د الله پاک د خوشحالۍ ذریعه هغه توبه ده زما ستا لپاره په دنیا کې نور څه دي چې رب زموږ نه خوشحاله شي مونږ وایو چې زموږ رب زموږ نه هغه خوشحاله شي دغه زموږ دپاره اصل مقصد او محمود غزنوي نه چا تپوس وکړو محمود غزنوي د خپل غلام او د وزیر نه هغه تپوس کوي وایي ستا چې زما په دې بادشاهۍ کې هغه څه خوښ وي هغه ته وړلی شي ټولو وزیرانو ته هغه حکم وکړو وزیرانو هغه اعتراض کړی چې ته دې ایاز له ډېره ترجیح ورکوې موږ له هغه ترجیح نه راکوې هغه ورته یې صحیح ده ټول وزیران یې راجمع کړل او د خزانې ورته چالو کړه او هر یو وزیر ته نمبر په نمبر اواز کې ستا چې په دې خزانه کې څه خوښي هغه ویسه هر یو وزیر راځي خزانې نه یو څیز خوښېږي او هغه وړي د ځان سره کله چې د ایاز نمبر راغی ایاز ته وایي ته هم څیز خوښ کا ایاز راغی په امیر المؤمنین او په محمود غزنوي باندې لاس کېښودو زما دا خوښ دی ټول وزیران په خندا شو دی ورته وایي ولې خاندئ وړه امیر دا محمود غزنوي خو هسې زموږ بادشاه دی تا په ده لاس کېښوده خزانې نه ځان له څه ویسه نن موقع ده هغه ورته وایي چې کله دا بادشاه زمونږ شو دا خزانه او دا ټول سلطنت هغه زمونږ شو ډېر عجیبه جواب نو الله پاک زمونږ مقصد په دنیا کې څه دی خپل رب راضي کول چې رب زمونږ نه راضي شي جنتونه زمونږ شو دغه جنتونه دا ټول چې دی نه هغه زمونږ شو که هغه جنت المأوا دی که هغه څومره اعلی جنتونه دي دغه ټول چې دی نه هغه بیا زمونږ شو چې کله رب زمونږ نه راضي شو نو خپل رب راضي کول نو په توبې ویستلو سره الله پاک هغه خوشحالېږي الله پاک هغه راضي کېږي په توبې سره حدیث شریف کې راځي یو سړی دی هغه په یو دشت بیابان صحرا کې هغه سفر کوي د ده سره د ده سورلي ده او د ده په دې سورلۍ باندې د ده خوراک څښاک اوبه څومره خوراک سازو سامان دی دا ټول پې پراته دي دی چې دی نه هغه په یو ځای کې هغه پړاو وغورځوي دی آرام کې خپله سورلۍ چې دی نه هغه وتړي دی چې کله اوده شي د خوب نه چې کله دی راپاسي د دغه سورلۍ ورکه شوي نو په سورلۍ خو د دغه اوبه د خوراک سازو سامان هغه هم پراته و نو دی چې کله راپاسې سورلۍ نشته دی دی پسې چاپېره وګرځي په خوا شا کې څه آبادي هم نشته دی یو خشکې علاقه ده دی انتهایي خفه شي دی وایي چې اوس خو زما د بچ کېدو هېڅ چانس چې دی نه هغه نشته دی نه سورلۍ شته نه د خوراک چې دی نه هغه شته دی دی واپس هغه ځای له لاړ شي په کوم ځای کې چې دی اوده شوی و هلته بیا سملي او د مرګ په انتظار کې چې دی نه هغه پروت وي حدیث کې راځي وایي دی د مرګ په دې انتظار کې داسې پروت دی د ده سترګې چې دی نه هغه پټې شي دی راباسي دی چې وګوري د دغه سورلۍ واپس راغلي او ولاړی او په هغې باندې حقه د خوراک هغه سازو سامان هغه پروت وي کم شوی تینی نو دی به په دغه وخت کې څومره خوشحاله چې زه خو د مرګ نه بچ شوم
د مرګ د خولې نه چې دی نه هغه راووتلم د ده د خوشحالي حدیث شریف کې راځي وایي دی د خوشحالۍ نه دومره چې دی نه هغه د ده نه وار پار خطا شي چې دی خپل رب ته دعا کوي ای الله پاکه زه ستا رب یم ته زما بندی خوله یې خطا شي حدیث کې راځي په ځای د دې چې دی دا دعا وکړي الله پاکه ته زما رب یې زه ستا بندی نو دومره د خوشحالۍ نه د خوله خطا شي دی خپل رب ته ویل ای رب ته زما بندی او زه ستا رب د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دومره چې دی نه هغه دی خوشحاله شي خو حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د ده د دې خوشحالۍ نه زیاته خوشحالي الله پاک ته هغه رسیږي کله چې خپل د الله پاک یو بنده خپل رب ته چې دی نه هغه رجوع کوي الله پاک د دې نه زیات خوشحالېږي د دې خوشحالۍ نه الله پاک زیات خوشحالېږي کله چې د هغه یو بنده یو ګناهګار بنده دی خپل رب ته چې دی نه هغه رجوع وکړي الله پاک د دغې نه زیات خوشحالېږي څلورمه پیدا چې کله انسان هغه توبه وباسي نو څلورمه پیدا هغه دا ده چې دا د انسان د فلاح او د کامیابۍ ذریعه ده دا توبه دا د انسان د کامیابۍ هغه یو ذریعه ده انسان چې دی نه هغه کامیابي غواړي دی چې دی نه هغه توبه وباسي الله پاک فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون تاسو الله پاک ته توبه وباسئ دپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ د کامیابۍ ذریعه سره هغه صرف او صرف هغه توبه ده چې انسان خپل رب ته هغه توبه وباسي پنځمه پیدا د توبې پنځمه پیدا پنځمه نو بلکې هغه شپږمه پیدا ځکه چې یو پیدا هغه به تېره جمعه ذکر شوی نو شپږمه پیدا د توبې هغه دا ده چې الله پاک انسان ته هغه ښایسته ژوند ورکړي یعنی د دنیا نعمتونه د الله پاک د دې توبې د وجې نه انسان ته هغه ورکړي څنګه ورکړي الله پاک فرمایي په قرآن مجید کې استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا تاسو خپل رب ته هغه توبه وباسئ خپل رب نه هغه استغفار غواړي یمتعکم متاعا حسنا الله پاک به تاسو ته د دنیا ښایسته سازو سامان درکړي د توبې هغه برکت دی د توبې د وجې نه الله پاک د انسان ته هغه دومره د دنیا هغه پیدې ورکوي هود علیه السلام هغه خپل قوم ته هغه وایي ویا قوم استغفروا ربکم ای زما قومه خپل رب نه هغه استغفار غواړئ وتوبوا الیه او هغه ته توبه وباسئ یرسل السماء علیکم مدرارا الله پاک به تاسو باندې په شیبو شیبو باران وکړي نو باران کله چې سوکړه راشي باران نه نو توبه وباسئ خپل رب ته الله پاک په باران چې دی نه هغه راوورئ نو د توبې د وجې نه به په تاسو باندې بارانونه هغه شروع شي او باران دا د انسان د دنیا پیدا نه نو توبې د وجې نه انسان ته هغه دنیاوي فواید هغه هم حاصلېږي بارانونه په موقع په دې انسانانو به الله پاک د طرف نه هغه راځي او کله چې ګناهونه زیات شي سوکړه چې دی نه هغه زیاته شي نو توبه هغه د باران دپاره هغه یو ذریعه ده چې د دې په وجه باندې الله پاک هغه باران نه وري بل آیت کې الله پاک فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا خپل رب ته توبه وباسئ الله پاک به تاسو باندې هغه بارانونه راوورئ ويمددكم باموال وبنين او الله پاک به تاسو مالونه زیات کړي وبنين او زامن به تاسو زیات کړي الله پاک د استغفار فایده څه شوه یو خو باران د دنیا سازو سامان دریم مال کې چې دی نه هغه زیاتوالی د توبې د وجې نه په اولاد کې نارینه اولاد بنین زامن نارینه اولاد په دې کې زیاتوالی هغه د استغفار او د توبې د وجې نه د دې نه نوره فایده شته دی په دنیا کې ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا او الله پاک په ستاسو باغونه هغه ښایسته کړي ستاسو دپاره به باغونه چې دی نه هغه جوړ کړي و انهارا او نهرونه نو د نهرونو د باغونو ذریعه هغه سره توبه ده څومره د دنیا فواید د دې نه علاوه نور هم د دنیا ډېرې فایدې هغه ذکر شوي دي چونکې وخت مختصر دی مختصرا هغه تاسو ته ذکر کولی شي چې د توبې د دنیا فایدې چې دی نه هغه څه دي نو شپږمه فایده دا وه چې د توبې په وجه باندې الله پاک انسان ته دنیاوي فواید هغه هم نصیب کړي
او اخیرنۍ اومه پیدا هغه دا ده چې د انسان زړه د ګناه د خیرې نه هغه پاکېږي. حدیث شریف کې راځي کله چې یو انسان هغه ګناه وکړي د انسان په دې زړه باندې هغه تور داغ ولګي. کله چې د دویم ګناه وکړي د ده په زړه باندې بل داغ ولګي. کله چې دریم ګناه وکړي د ده په زړه باندې دریم داغ ولګي. حتی تر دې چې د ګناهونه کوي او د خپل رب نه توبه نه وباسي د ده دا زړه تک تور شي او بیا د ده په زړه باندې هغه مهر ولګي. او همدغه وجه ده کلا بل ران علی قلوبهم د دغه خلکو په زړونو باندې هغه زنګ لګېدلی دی. دغه زړه هغه زنګ شي بیا د حق خبره هغه نه قبلوي دی بیا هدایت طرف ته چې دی نو هغه نه راځي. خو چې کله انسان توبه وباسي د توبې د وجې نه د ده د زړه بلکل هغه صفا شي دا تور خیری چې دی نو هغه د ګناهونو هغه د ده د زړه نه هغه لرې شي. نو ومه او اخرنۍ فایده دا ده چې د توبې د وجې نه د انسان زړه هغه صفا کېږي. او د صفا زړه علامات دا یي چې کله دته د هدایت یو خبره وکړی شي دی چې دی نه هغه په اسانۍ باندې قبلوي. دته عبادت طرف ته راتلل هغه اسان وي دته ګناه طرف ته تلل چې دی نه هغه مشکل وي ځکه د زړه هغه پاک دی. یو سړی هغه په عطرو کې عادت دی دته یو لختي په خوا باندې تېرېږي د یو کډر په خوا باندې تېرېږي په بده باندې بدبویي انتهایي بده لګي ځکه دی د عطرو سره عادت دی. چې یو سړی د دغې لختو سره هغه عادت وي بده باندې بد نه لګي بیا. خو چې یو سړی د خوشبویۍ سره عادت وي بده باندې بد لګي. نو چې یو سړی زړه هغه صفا وي د ګناهونو د خیرې نه بده باندې بیا نیک عمل ښه لګي او ګناه چې دی نه هغه پرې بد لګي. خو چې د یو سړي زړه هغه د ګناهونو د خیرې نه چې دی نه هغه تور وي دته ګناه طرف ته تلل اسان وي او نیکۍ طرف ته تلل چې دی نه هغه ګران وي. حدیث کې راځي شیطان هغه قسم وخوړو کله چې شیطان هغه مردود شو الله پاک مردود کو د جنت نه چې دی نه هغه حکم وکړو چې ته اوځه مردود شوې. نو شیطان په دغه وخت کې چې دی نه هغه قسم وخوړو قسم یې وخوړو خپل رب ته ای ربه زه به ستا دا بندګان هغه ګمراه کوم تر څو چې د دې په دې بدن کې هغه روح وي زه به دې هغه ګمراه کوم. الله پاک ورته ووایي ته یې ګمراه کوه خو زه به د دې ګناهونه هغه معاف کوم تر څو چې د دې په دې بدن کې هغه روح وي زه به د دې ګناهونه چې دی نه هغه معاف کوم. د کورد قبیلې یو ډاکو هغه چې دی نه هغه د دې یو ګروپ و دې به چې دی نه هغه ډاکې کولې مسلمانانو کورد قبیله دې چې دی نه هغه یو ورځ روان دي د دې را سردار چې دی نه هغه یو ورځ ګوري دی په یو ځای کې هغه پړاو وغورځو په یو ځای کې چې دی نه هغه دوه د کجورې ونې دي یوه خرمې ونه چې دی نه هغه شنه ده په هغې کې خرمې دي بله چې دی نه هغه وچه ده یو مرغۍ راځي د دې شنې ونې نه چې دی نه هغه خرمه شوکوي او وچې ونې ته چې دی نه هغه وړي بیا راځي بله شوکوي بیا هلته وړي د ډاکوانو دا سردار چې دی نه هغه واقعه بیانوي وایي زه حیران شوم چې دا څه واقعه ده دی چې دی نه هغه وچې ونې ته وختو هلته چې کله وختو هلته یو مار چې دی نه هغه دی او هغه مار هغه ړوند دی هغه خوله وازه کړې ده دغه مرغۍ چې دی نه هغه راځي او هغې مار ته په خوله کې هغه خرمه چې دی نه هغه غورځوي او بیا ځي بله راوړي. بیا په دغه وخت کې د ده زړه ته دا خبره راغله چې وګوره دغه ړوند مار دی دته الله پاک دغې وچې ونې ته چې دی نه هغه رزق را رسوي ولې زه خو یو مسلمان یم ماله به خپل رب چې دی نه هغه رزق نه راکوي حلال زه ولې چې دی نه د حرام طلب کوم په هغه ځای کې چې دی نه هغه خپله توره ماته کړه او توبه یې وایستله کله چې خپل ملګرو ته راغی هغوی ته یې واقعه بیان کړه ټوله واقعي بیان کړه چې ما خو توبه وایستله هغه ملګرو هغه هم توبه وایستله مخې ته چې دی نه هغه لاړل یو علاقه راغله یو کلی چې دی نه هغه راغی کله چې کلي ته داخل شول هلته یو بوډۍ مخې ته راغله وایي په تاسو کې د کورد قبیلې کس چې دی نه هغه کم یو دی پلانکې نومې دی هغه ورته وایي زه چې دی نه هغه یم هغه ته یې جامې هغه ور وړاندې کړې دا کپړې چې دی نه هغه واخله هغه ورته وایي دا دې ولې راکړې هغه بوډۍ ورته واقعه بیانوي نن درېیمه شپه ده ما ته نبی علیه السلام په خوب کې چې دی نه هغه راځي نبی علیه السلام فرمایي چې پلانکي ته چې دی نه هغه دا کپړې هغه حواله کړه هغه کس په ژړا شو چې نبی علیه السلام په خوب کې راځي او زما دپاره چې دی نه هغه د کپړو هغه حکم کوي. تاسو ته مخکې ذکر شول چې یو سړی هغه توبه وباسي دا د الله پاک محبوب کس دی د ده سره الله پاک مینه کوي او د چا سره چې الله پاک مینه وکړي د هغه سره پیغمبر هغه مینه کوي د هغه سره چې دی نه هغه ټول مخلوقات هغه مینه کوي. نو
په دغه ځای کې چې دی نه هغه توبه وویستله لږ ساعت مخکې چې دی نه هغه ډاکو دی یو څو ورځې پس چې دی نه هغه دومره لوی چې دی نه هغه انسان دی چې بل کس ته نبي علیه السلام په خوب کې راځي او کپړې د ده لپاره چې دی نه هغه حواله کوي کله چې یو انسان توبه وباسي حدیث کې راځي د ده د محافظې فرشتې دي په دې اوږو باندې ناستې دي د کسې اوږې دا فرشته چې دی نه هغه ګناهونه لیکي کله چې دا انسان توبه وباسي دا فرشته دا ګناه چې دی نه هغه وران کړي او د دې فرشتې نه د محافظو فرشتو نه دا ګناه هغه هیر هم شي الله پاک یې ته هیر کړي داسې بیا نه ده چې په قیامت کې هغه راځي دا پلانکې ګناه شوی خو دا وران شوی دا شوی او دا وران شوی نه دا فرشتو نه هم هیر شي خبره ختمه شوي ګوره د دنیا اصول دا دي کله چې یو انسان جرم وکړي د هغه یې په عیار کټ شو په تاڼه کې په عدالت کې په هغه باندې کیس غلط ثابت شي ختم شي خو دا ریکارډ چې دی نه هغه پروت که ته لاړ شي هغه ته دا ریکارډ ختم کا هغه به وایي نه دا به زموږ سره پروت دي هلکه زه په دې کې په حق وم دا ریکارډ ختم کا دا په ما باندې په غلطه باندې دا خبره هغه شی وه نه ریکارډ به وایي زموږ سره پروت دي د دنیا قانون دا دی لیکن د الله پاک قانون څه دی الله پاک په نس باندې چې کله څوک توبه وباسي د الله پاک قانون دا دی ریکارډ هغه ختم ریکارډ د فرشتو نه هغه هم هیر شو د ده د عملنامې نه هغه هم ختم شو بیخي وران کړی شو دا نشي ریکارډ به هغه پروت وي نو د الله پاک قانون چې دی نه هغه دغه دی ریکارډ چې دی نه هغه هم الله پاک ختموي دې باره کې هغه نور هم ډېر هغه واقعات دي خو به هر حال اخري خبره چې د توبې ویستلو هغه طریقه سره واقعات هغه ډېر ما ځان سره هغه دلته لیکلي خو به هر حال وخت کم دی د توبې طریقه کار څه دی توبه به هغه څنګه وباسو د توبې اسانه طریقه دا ده چې توبه ګوره په دوه قسمه باندې ده یو انسان هغه دی چې د هغه نه حقوق الله په هغې کې کوتاهي راغلې د الله پاک په حقوق کې د دې توبه دا ده چې خپل رب ته هغه وجاړي د خپل رب نه هغه معافي وغواړي که بالفرض په فرایضو کې کمی راغلی نو د دې توبه دا ده چې خپل رب نه هغه توبه وباسي چې الله پاک آینده وخت کې به دا بیا نه کوم په اشته باندې ستومانې او کم فرایض چې هغه قضا شوي دي هغه قضا راوګرځي بلکې د په حقوق العباد کې هغه څه کوتاهي کړی نو دا چې د هغې بنده نه هغه معافي وغواړي یا د هغه څه حق وي په ده باندې هغه حق هغه ته واپس کړي دا دی چې دی نه هغه د ده توبه دی په هغې باندې خپېمان دی هغه ته حق واپس کړي دا چې دی نه هغه توبه ده په دې باندې الله پاک هغه انتهایي خوشحالېږي الله پاک دې موږ او تاسو له د توبې کولو